چوی دا سوداگیری پر رضا سرمین ستاسو کی ولا تقتلوا انفسکم او موجن اخبر زانونا دا لا تقتلوا انفسکم دا تنویر دے پا ما سبقا قرآن کریم چکلا احکام ذکر کئی نو بدا سے انداز پیش کئی لگا زنانا چه ہار جوڑئی نو پائی که پا تار کے مرائی پی او میاز کے پا که گل چاہی دغه سے احکام ذکر کئی او میاز پا که گل چاہی لگا دلتا لا تقتلوا انفسکم موجن اخبلو زانو لا دا دمخ کی طولو احکامو سر اس لگی سا مطلب لا تقتلوا انفسکم حفاظتو کئی دا مال دے یتیمانو لا تقتلوا انفسکم دیکھا کہ دے یتیم مال دے اخوڑا سباب آغا لوی شی پویا بشی بیا بوئی دا زمان مال خوڑ لے وجنی بدی لا تقتلوا انفسکم یتیمانانو جنا کو حفاظتو کئی لا تقتلوا انفسکم موجن ایزانونا زگا که پزورا دی پا نکاو آغستا سباب ازار در کری لا تقتلوا انفسکم خضل دا غی مہرونا وار کئی لا تقتلوا انفسکم زگا که دا غی مہر اخری زیادے ور سراؤ کے سباب دی وجنی لا تقتلوا انفسکم دا بیوکوفو دا مال حفاظت کوئی بیوکوف مزی ہوگا با پوئیگی بیا با دے وجنی لا تقتلوا انفسکم پردیا گنا مخوری لا تقتلوا انفسکم حق دار اللہ دا غی حق گنا ورگئی چی اللہ مقرر کری لا تقتلوا انفسکم موجن زانونا بے حیاء خزکور کے مپریدائی لا تقتلوا انفسکم میراس کے خزم اوڑائی لا تقتلوا انفسکم بیادبی دا مشرانو مکوئی لا تقتلوا انفسکم چپا نکاح اللہ سوک روان دی نو پا نکاح مالائی لا تقتلوا انفسکم یو سر لگی حرام مالونا مخوری لا تقتلوا انفسکم یو حکم راوالا داغی سرو لگو ازگی دا جمله جدا راڑا چه دا احکام کده مات کرل زان لدشمن شوی ستاد مرگ سبب بجور شی تبا بے واجل شی لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کانا بکم رحیما یقیناً اللہ دے بتا سبان دے مہربان ومن یفعل ذالک عدوانا و ظلما درم زجر مومنانو تا ومن یفعل ذالک عدوانا و ظلما چاچرا کارو گستا سنا عدوانا و ظلما پزیاتی و ظلم باندے فصف نسلیه نارا زردے چھ دنو گدل راورتا وکان ذالک اللہ یسیرا او دیدہ پا اللہ باندے آسان زائبہ دی اورشی وکان ذالک اللہ یسیرا او دیدہ پا اللہ باندے آسان گورا دا دری زواجر مومنانو تا ذکر کرل یو ذل لسم آیات کے لگو گورا خیالو کا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا یا دویم ذل سوار لسم آیات کے ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين اوس بیا دریم ذل ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه النار دا دری والا لگو گورا دی کے او لفظ مشترک دے اوگا مشترک کم یاو دے خیال کوا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا او بیا ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله النار او بیا
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه النار. كم یو لفظو نار نار نارن 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 وليتم المخرى نارن ضائب دی اور گیڑا کے دے اور واچو خلینا با دی اور خیجی او ضائب دی اور نارن نارن نارا کے دے اور واچو گناہ نزان ساتے نوار گناہونا بدلنا لرشی نوار گناہونا آغو بطوبہ معاف کی نو توبه خو استنرا د لوی ګناونه ځانو ساته نو څنګه معافی رالا اصل کې سیئات مارا ګناه نه دلته د دویم سیئات مراد دي تکالیف او مصائب او سیئات په معنا تکلیفونو د مصیبتونو دا قران په خپل ذکر کړی دی نو معنا دا ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه کتا سوزان ساتي لوی ګناہوں هغه چې منا کړی شوی دا غینا نو کافران ګم سیئاتکم لره بګمغا تاسو نه مصیبتونه تاسو سمطلب ساند ګناہوں ساتي مصیبتونه بدرنه لري کو لگا مقرد البلا صدقه مصیبت لرگئی دغه سه د ګناه نزان ساتي الله ودرنه مصیبتونه او تکلیفونه لری کوي نو کافران گم سیئاتکم لری بگو تاسو نه مصیبتونه تاسو او کبائر ستوي صغائر ستوي نو باندې وای کبیره هغه ګناه ته وای چې سزا قرآن کې ذکر ده او صغیره غی ته وی چې سزا قرآن کې نه دا ذکر نو بیا خو د دروغو سزا قرآن کې نه ذکر نو دا صغیره شو دارنګي د لواطت سزا نه دا ذکر نو هغه صغیره شو هغه صغیره نه ده نو بیا د کبیره او صغیری فرق څه شو اصل خبره دا نه ده گناہ صغیرہ پا ادبار دا آمیر باندے دے آمیر لوی دے نو دا آغا دا حکم خلاف آغا گناہ کبیرہ دے آمیر وڑو کے دے نو دا آغا دا حکم خلاف آغا صغیرہ دے مثال دا سے دے لگا اوبر آڑل دیو یو عالم یو چنی توی تو کمالو براڑا ادیو توی نراڑم داغا حکمون منی داوم اوبن نراڑل دی حکا دی چنی تا یو چنی وی چی داو کا براڑا ادیو نراڑم مگا یو حکم دے آل دیو میں نراڑم دل دیو میں نراڑم چی چنی وی توی اوبراڑا دیو نراڑم نسو کی پرواہ نه کوي او چې کله ورته یو عالم وای چې وبراړه دی وای نراړم نو یو دی خلی کې وای بل دی خلی کې وای مړه ته دوره مشروط شي دا خبره نه مانی او دا یو شی دی خو امیر جدا جدا و یو ځای کې امیر هغه لوی عالم او بل ځای کې امیر وړوکیو دغسی د الله د حکم خلاف هر یو هغه ګناه کبیره دی پای کې بیا صغیره نشته د الله د حکم خلاف کول هغه هر یو چې هغه ګناه کبیره دی نو کله الله د حکم خلاف نه دي ځان او ساته نو سیئات دل د الله د حکم خلاف کې خو صغیره نشته نو بیا ته نه مراد هغه تکلیف دی چې الله به تکلیفونه او مصیبتونه درنه لري کوي او کوم چې کبایر او صغائر ذکر کوي کتابونه نو هغه په نسبت سره ذکر کوي لکه یو الګ د دیر شو کالو او بل سړی وای چې دا مشر دی او مشر ورته ولي وای
ځکه د هغه سره چې نوره لکان ولاړ دي نو هغه د 20 کالو د 13 کالو دي نو په نسبت د هغې باندې دی مشر دی خو که د سره مشران کسان ولاړي د 500 کالو 80 کالو نو بیا وایي مړه ته کشر یې ولې کشر دی هلته مشران دي د هغه نه دغسې د الله احکام د یو بل په نسبت باندې څه لوی دي څه واړه دي د لوډ سپیکر کې څه فرق نه دی دننه والا کړنګونې کوي مازو کوي نو ګناهونه په نسبت د بره او د کته باندې دغسې معنا دلته دا ده ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه که تاسو ځان ساتئ د لوی ګناهونو هغه نه چې تاسو منع کړی شوي د هغې نه نکفر عنکم سیئاتکم لرې به کړو موږ تاسو نه مصیبتونه ستاسو او دننه به کړو تاسو لره ځای د دننه کېدو عزتمندو ته ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض او دولسم حکم نهی عن العدوان زیاته مکوئی څه مطلب چاله الله یو مقام ورکړي نو ته د هغه نه هغه مقام مالا الله هغه یو مقام یو حیثیت ورکړي نو ته څه نیت دې کړی چې خامخا د دا حیثیت به خرابومه د دا مقام به خرابومه نو ته ورپسې اړم شوی د هغه نه خبره لاوتي نیه چې ته اعتراض ته شین ناستې او د هغې حیثیت خرابې ته یې نشي خرابولی دغسې الله یو تن له یو مقام ورکړی دی او ته وایې د ده نه به زه دا مقام علمه دا قسمه ګوتې ته نشي اخیستی هغه له چې الله کوم مقام ورکړی دی نو هغه مقام دی ولا تتمنوا ما فضل الله به قسم کوي دا چې غوړواله ورکړی الله پاغي باندې بعض استاسو له په بازو یو تن لا الله یو مقام ورکو نو تساغه په سنخته چې خامخا دا مقام به خرابو ما للرجال نصیب مما اکتسبوا د پاره سړوي سزا د آسنه چې دوکړه او د پاره د خزوی سزا د آسنه چې دی وکړل واسأل الله من فضله او غواړی د الله نه د فضل الله نه دا بیا جمله راړه تنویر واسأل الله من فضله غواړی د الله نه د فضل الله نه څه مطلب حفاظت کوي د مال یتیمانو واسأل الله من فضله د یتیم مال مخوري وغواړی د الله نه د فضل الله نه دا یتیم حق موهب واسأل الله من فضله د خدو مالونه مخوري واسأل الله من فضله د بیوقوف مال مخوري واسأل الله من فضله یو حکم راوالو داغی سره ولاغو سلا د الله حقونه ماته او د الله حقونه د خپل لاندې کې د لپاره چې ګډه دې ډکشي سړیا د الله نه وغواړه واسأل الله من فضله غواړی د الله نه د فضل الله نه یقینا الله دې پاره اوشي باندې پوها لګلن جعلنا موالیا دیار لسم حکم ایفاء العهود چې وعدیم چا سره کړی دي هغه پوره کوي ښځې خاوند سره وعده کړې ده چې ستا عزت به ساتمه نو هغه پوره کا خاوند ښځې سره وعده کړې ده چې زه به ستا جوړه جامه خرچه هر څه کوم او زه به ستا نه بغیر بل چا ته ښځه نه وم هغه پوره کا و بیا هغه وعدې چې مکړي ایفاء العهود مرګري سره وعده کړې ده چې ته او زما ستا به مرګرتیایي نو بیا هغه مرګرتیا پوره کا تا سره مرګري د جماعت کې تا سره مرګري د کمره کې نو ستاسو مرګرتیا ده
نو چې هغه سره پیسې خلاص شوي ورته وای خفه کېږه ما سره شته کنه دا زما ستا دي خورو به دواړه نو دواړه یو ځای خورئ تاسو خلاص شوي هغه لرالې نو هغه دې درته وایي مړه پروا مه کوم ما څخه شته کنه مرګرتیا پوره کوي ایفاء الوحود ولکل جعلنا موالیا د پارا دار یو تن ګرځولي موږ خپلوان وارثان مما ترک الوالدان والاقربون دا سنا چې پر خدای مور خپل خپلوانو والذین قضت ایمانکم او هغه کسان چې وتړل تاسو دا غي سره ایمانکم وادي ور سره کړی نو هغه وادي بیا پورا کا فآتم نصیبهم نور گئیتا برخا دید مرگرتیا ان اللہ کانا لا کل شین شہیدا یقینا اللہ دے پار یوشی باند نگاہ بان الرجال قوامون علی النساء سوار لسم حکم امیر البیت الرجل د کور مشر بسڑی د کور مشرات هغه به د سړوي د ښځو باندې یو ځکه سړی چې دی هغه د کور مشرات کولی شي او ښځه د هغې نه هر څه روان شي هغه د کور مشرات نشي کولی د کور مشرات هغه به د سړي دا څوارلسم حکم امیر البیت الرجل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی نبی علیہ السلام زما پا غیگا کے سری خود ہے او بدی کے نبی علیہ السلام تا زیر راغے وی بادشاہ او جلش کسراو دا غلور حاکم او گرزیدہ لور بادشاہانا شوا نبی علیہ السلام لن یحلیا قوم واللو امرهم امراتان چریا قوم نشی کامیابی دے چای کار دم شرط خزو توسفار او دارنگی حدیث کے رازی اذا کانت امراؤکم شرارکم واغنیاؤکم وخلاؤکم وامورکم الى نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظهرها کلا چستاسو مرا ناکار خلقو گرزیدل واغنیاؤکم بخلاؤکم او ستاسو مالدار بخیلانو گرزیدل چه اللہ والا مال ورکڑی او دے دا اللہ پا دین لگئی وامورکم الى نسائکم او کارنا مشراتم خزو دوس پارلشو فبطن الارض خیر لکم من ظهرها بیاد اللہ زمک گیڑا دا بہرنا بہتر دا یعنی مرگ در لد جوانا بیا بہتر دے مشرط بد سڑویو الرجالو قوامون علی النساء سڑی با کمانی بخزو پا سبب دائی چه غروالے ورکڑ دا اللہ بازو دیلر پا بازو وبما انفقوا من اموالهم او په سبب دا چې خرج کوي د مالونو نه څه مطلب مال به سړی ګټي خرچه به سړی کوي نو چې دې سړی نه یو خرچه هم خزي کوي ګټي هم خزي نو دیو بیا سمالو ګټي وبما انفقوا من اموالهم فصالحات قانتات نیکانی خزی قانتاتون تا عجزی کونگی اللہ تا حافظاتن للغیب ساتون کی مال دخاوندانو لا پوقتنی شوالی دخاوندانو کی للغیب یعنی فی غیبوبت الازواج چه خاون یو خزا دخاوند مال حفاظت کئیو دخزو صفتون خی یو صفت فالصالحاتو نیکانی خزی دیم قانتاتون حاجزی کونکی اللہ تا تابداری او درم حافظات للغیب ساتون کی مال دخاوندانو لا پوندنی شوالی دخاوندانو کی دا خزی صفت دے
خزا د کور ملکه ده خزا د خزې غیږه د بچو سکول او مدرسه ده مور چې خی نو هغه بچو له ښه تربیت ورکي چې مور ناکاره نو هغه ولا ناکاره تربیت ورکي نو پلار غریب خو د بهاري پلار خو تجارت کوي کاروبار کوي نوکری کوي پیسې راړي کور ته او ښځه چې هغه د کور پرورش کوي د بچو د مور غیږه هغه د بچی مدرسې نو چې بچی وده کوي او دا ورته ذکر اذکار وایي دا ورته تلاوت کوي نو د بچی په مازغو کې هغه ناستي چې بچی وده کوي دا ورته ګانه وایي نو د بچو په ذهن کې هغه ناستي مور موس کوي نو ماشوم بچی هغه راشي مور سره ودرېږي مور ته داسې ګوري نو چې مور لاسی غي او پسینا مسکی نو دیم لاس پسینا کیږي نو چې مور رکوع لذي نو دیم مور ته ګوري دیم رکوع ورشي او چې مور سي دی لذي نو هم سي دی لذي د مور نه غزدا کوي او چې مور پکور کې ځان ته ګانه ولګي یا په ګډي دوشي نو بچم بیا د ګډي دو چل سکي نو او هغه باندې بیا فخر کوي ځکه هغه مور دغه سګړي دون کی هغه بیا فخر کوي بیا په فیسبوک مور کی ځکه چې هغه دی دا دلیل دی چې زما مورم غړي چې وړو کې غړي دل ورکی دی مطلب دا چې مورم غړي ځکه د مور نه تربیت لري نو حافظات للغیب سړې پیسې راړي ګورتا نو کور کې د خزې نه خو پیسې نشي پټولې کور کې خو پیسې پرتی خزې ته پته ای دوره پیسې دې ځای پرتی دي نو چې خزه د خاوند د مال حفاظت کوي نو خاوند بې غمه یا بې پروايي او چې خزه غلایي د خاوند نه پیسې پټي هغه غریب ودی شي هغه ټوپای کې پیسې قیدات نه یو نوٹ پټ کی نو هغه بیا څه خزه مړه خزه او خاوند یو بل نه غلا نه کوي پټول نه کوي خاره یو بل دوی دغه پیسې دي لګو چې څه لګي خلاص بیا ګورو حافظات للغیب ساتون کی دی مال د خاوندانو لا وخت نشوالی د خاوند کې خاوند نه خزه ولا مال ساتي نو چې سړی بهر ملکی مزدورای کوي یا نوکری پیسې رالی یو ښه خزه نو حافظات للغیب د خاوند مال حفاظت کوي هغه ایخي بچو له د خرچه مطابق ورګي نور سنبالي نو چې خاوند بیمار شي کمزور شي او د بهر نه راشي نو دی والا پیسې جمع کړي نو په دل د سکار روان کی داغه عزت په خپل ځای پاتې شي د بچو د خزه پاتې شي او چې خزه ډر لنګي چې خاوند سرالی یو غالو زئی نو څه شي جمع نکي نو چې خاوند غریب بیا بار ملکونو کې نه جوړ شي یا راشي نو بیا څه شي نه یو نو دی خو ډر لنګي کړي د خاوند پیسې لزولي بیا څه شي نه نو بیا ټول راز په کور کې جنگونه یې هداوي خرچه لسن راګي نو څه بدر کی چا ګټل هغه تعالی لزولي دي کتا جمع کړي نو ته باندې در پدارولې ګرځي دي حافظات للغیب ساتون کې دي مال د خاوندانو لا پوغد نشوالی د خاوند کې چې خاوند نینو داغه مال ساتي حافظات للغیب ساتون کې مال د خاوندانو لا پوغد نشوالی د خاوندانو کې او داولی دیتا احساسی بما حفظ الله په سبب داغي چې الله حفاظت خود دې په دې خاوندانو دې خزو اداوي زما حفاظت له خاون غریب منډي وي
ساروزی او پشپا او تیاری کی رازی خو زما د پاره ګټي کنه خاون می مزدورائی گئی زما د پاره کوي خاون می کړهو گئی زما د پاره کوي چې زما حفاظت کوي نو چې زما حفاظت کوي زه د هغه د مالو له حفاظت نه کوم واللاتی تخافون نشوزهن مخکی صفاتونه د ښځو ذکر کړل نیکانی تابعداري د مال حفاظت کوي د خاوندانو بلکې سمومي بلکې سمخزي چې بد اخلاقي بد خوي د خاوند اډو خیال نه ساتي د خاوند د عزت خیال ساتي او نه د مال خیال ساتي نو هغه سره بسکه نو دا هغه چلوم درته کوي د خدای کتاب د خدای کتاب ته مخلوق پیدا کړي دا غي خلونه او دا غي عادتونه ورته معلومو نو د خلقو عادتونه اخلاق او ته معلومو دا غي مطابق احکام کې خودل اوس یو خزدا چې هغه په دغه صفاتونو پورا نه ده نو هغه سره بس کې نو دا غي حکم واللاتی تخافون نشوزهن آخر زی چیارگی تاسو دا بد اخلاق دا غینا بد اخلاق دا بد خوی دا فائدوهن نو پندور گئی دی لرا اول فائدوهن پندور نصیحت ور گئی دی لرا دویم واجروهن فی المضاجع وشڑائی دی لرا دا زائد اخلاق گولونا زان خواتم پریدا دریم وَضْرِبُونَ وَحَيْدِ لَرَا دا دری ذکر کرل مخی دری صفتونه ذکر کرل یو فَصَالِحَاتُ دیم قَانِتَاتُن او دریم حافظات للغیب خیخ زدغا دی چه دغا صفتونه بکرال دا دی با مقابلہ کی دری بد صفتونه نو ذکر کئی واللاتی تخافون نشوزهن آغا غزی چیاری گئی دائی دی بد اخلاق آئینا دا دری طریقی ور سراؤ کا یو فیدوهن پندو نصیحت ور گئی دی لرا اول کینو و توائی گورا زما استا کور دے او دا تر مرگا دے یا با زمرم تب پاتی کی گئی یا با تمری زم پاتی کی گم زمان استاد جوان دے نو کتب د اخلاقی کے تا جوابون را گرزے تا زمان پا کار کے مداخلت کے تا دا کے نو زمان ستا کور بروان شی نو خپل کور پزان مروانو کور بروان شی و بیا با خپای نو سام جوان تیرو پوئے کا کپا دیو نشوا واجروهن فی المضاجع وشڑائی دی لراد زائد اخلاق گولونا دویم بیا زان خواتے مپریدا خپل کٹتے مپریدا زان خواتے مپریدا زوائی روکا شسپائی سمی گی نا مادر تا نصیحتو کا تا نا پوئی گی نو لگا وی شڑا زان خوانا مخوال رانشی چه پا دیو نشوا وَضْرِبُوهُنَّ نو بیالک پا لاسو ہوتو کنو او کوتک تا لاس کنو یو سو ڈبا تی ہواسا جه باغی باندو بیا پویشی وَضْرِبُوهُنَّ وَآئی دی لرا اخیار خزا دیتا خبرا نرسی خاون سرا خجوان تیری قمقل خزا کور د دې د لاس رواني ټیده کله کله سړیو ما نه اهلی خو اکثر کورونه د خزو د لاس روان شي خاون ته به جوابونه راګرځي د خاون به یو رای د دې به بل رای خاون به په یو څه خوشحاليږي دا به بل څه کوي خاون به وتوي لګزان صفا کو صفا کپڑے اچو دا به د خیرو کوتا کی اکور کے بعد خیرو کوتا کی جبل کا رزی نزان بے سپا کڑی سوخی پوڈر بئی دا ہوئی بئی
ودونو لبرو او خپل کور کې بزان نصفا کئی خپل کور با صفا نساتی د خیرو بوجای بی نو بیا وی دیرا تخنو گوری نو خبا سو گوری چی تا دزان نمیخا جوڑا کردی دا نو بیا ودربوهن بیا و تلختونی وی او سو ڈبتی وباسا ودربوهن وای دی لرا نو کپا دی سما شوا خوڑی رخا او کپا دی مسما نشوا بیا دی علاج نشتے بیا ځان له ژوند متباکو نو بیا بسکے فإنا طعنا گمنو گدائی تابداری اکڑستاسو فلا تبغو علینا سبیلا نو ملٹوی پدائی باندے لار طلاقو سمطلب کستا تابدار شوا او سم شوا خوڑی رخا او گنن سمیگی نو بیا والا طلاق ورکا وازما استا جون نسمیگی او طلاق بیا سنت طریقہ خطریقہ دادا چیو طلاق ورکا نو تربل طلاق بدا سوچو کی انو جے میاش دیرا شوا او دا سما نشوا نو دویم طلاق ورکا نو که سما شوا او سوچیو کو خو دیر اخاو گنی نو بیا دریم طلاق ورکا دیو پا یو در گرد گود شی بیا مولا لراشی وی نمو طلاقا میں ورگڑی جی مالا سچالو کر مالا بیا با سچالو کے تا وہ لڑلی دا ہو سو وہ نپاکی فائنا توانا گمنو کتابداری اگلستاسو نو ملٹوی بدائی باندے لار دو طلاقو ان اللہ کانا علین کبیرا یقیناً اللہ دیو چاہتے مرتبی والا لوی مرتبی والا گورا اصلاح دا معاشرے کئی خلق وی یرا مولیان دا معاشرے اصلاح نکی او معاشرے کی دا دیو مولیانی جسن کئی ویدا سے استا پلارو نشی کولے خود تراشا لگو تکی نا کنا دا سارنا شروع دا و طول معاشرہ دا مسئلہ پا گنورا و نشوا خو یتیم دا خزا دا خاون دا دا غریب دا قمقل دا عیسیٰ دا طول حقوق شروع دی اصلاح دا معاشرے کئی او چه اصلاح دا معاشرے پا دی طریقو کی آغا کور بیان روانی کم کور کی چه قوانین دا قرآن تا نافذ کرل حقونا دا خپل خپل ور کرل آغا کور دا خوشحالی آغا کور کی بیائیس جاگڑا نرازی او چه دا نی یا خاون دا حد نا تیرے کئی یا خزا دا حد نا تیرے کئی دیو بل خیال نساتی نو آگا کور روان چی مور اپلان دا بچو خیال نساتی نو کور روان چی بچی دا مور اپلان خیال نساتی نو کور روان چی احکام راغستی او دا یو نا دا یتیم نے شروع اکڑا یتیم بیوکوف قمقل خزا سڑے خپل پردے ادھر طولو حکونے روان کری واہ قربان شمستا دا کتاب نا وَإِنْ خِفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنِهِمَا اس بین لسم حکم الصلح بین العشائر انسانانی کل کل خفگان راشی خزا و خاوند یو بل نخپشی نو چه دا یو بل نخپشو نو خپلوان دی راو لگی و غیدی و لمینس کے روغو کی صلح بین العشائر دا خزی دا خپلوان ندی اوتن را پاسی دا خاون دا خپلوان ندی اوتن را پاسی او مینس کے دی والا صلحو کی وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا کہ ارے گئی تاو خلاف نا بمیند دی دوارو کے فَبَثُوا كَمَن مِّنْ عَلِي اولے گئی و حاکم دال سڑینا و حکم من علیہا او بل حاکم دال دی خزنا او دل دی حاکم سوکو گرزو دا خز طرفنا دا خاوند طرفنا آگے حاکمو گرزو نتخو آگا یاتو نوائی وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
چاچ فیصلہ انکرد اللہ کتاب باندے فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ نو توائے حاکم قرآن دے نو دلتے وئی فَبَسُوا حَكَمًا مِنْ آلِهِ وَحَكَمًا مِنْ آلِهَا دلتے خو حاکم سڑے کو حاکمی او دا خزر طرف نہ او بل حاکمی دا سڑی دا طرف نہ سمطلب دا قرآن و سنت خلاف فیصلہ نہ کئی وہ قرآن و سنت مطابق فیصلہ کئی کلا کلا د تباہی سبب دا جوړ شي چې او سړی د حد نه واوړي افراط او تفریط شروع شي نو یو د حد نه واوړي او هغه په غزبرګای کې دوره حد ته ورسي چې هغه کفر ته واوړي دا بیا نقصان جوړ شي هغه بیا د خپل حد نه اوښتی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او دا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلاف راغے نو اگئی حاکمان مسلط کر یو طرف تے دا سڑی حاکم نا بل طرف تا حاکمان مسلط کر امر ملاس او نور اگئی دیوی چه تاسو فیصلہ ہو گئی جمنگا چه دای مقرر کر یو ڈالر پیدا شو دی میانس کی چاگئیوی دا حضرت علیوم کافر دے معاویہم کافر دے امر ملعاسم کافر دے فلانیوم کافر دے فلانیوم ذکر چا اللہ وی حکم با قرآنی او دی بنیان حاکمان کرل نو پاگئی باندی دا کفر فتوہ اکڑا او دیتا خبر اورا سیدا چا عبدالرحمن ملجم راگے او حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کو داغم مرگ روا گنو عبدالرحمن ملجم آغا سڑیو چه اغلا کلا سزا ورکی داغنا لاس پریگی دل وگونا پریگی داغ رنگ نو بدل شوی او چه جبا تی پریگی دا نو رنگی زیاد شو چاورتوی داولی وی بما با دنیا کی دا سی وقت تیر شی چه زبا ذکر اسکارو نکما دور ازبرگو خدا حضرت علی مرگ روا گنو او داغ مرگرو بیا داغ تعریف چی کلکی نو اگئی وی الفرق بین الفرق کی عبدالقاہر بغدادی ذکر کئی چاگئی وی یا ضربتا من تقیم ما اراد بها اللہ لیبلغ من ذلار شرزوانا آئی بے صفت کو دا عبدالرحمن ملجمہ یا ضربتا من تقیم ما اراد بها الا لیبلغ من ذلال شرزوانا و پرزگارا تاچه حضرت علی وجه ستا نور سے ارادہ نوا خوچ خاوندار سدر نرزاشی انی لا اذکرہو یوما فاسبو او فالبریت عند اللہ میزانا زچستا دا عمل یادوما نو زوام تبدلوی درجی والے کلچ عملون تللشی داغا کار و تخخ کاری دا سم کاری کرده ده دی امر ملعاس حاکم مقرر کرده خیو کرچوی واجو او داغی جواب کی اہل سنت والجماعت ہوئی یا ضربتا من شقیم ما اراد بها الا لیابلغان من ذل عرش غزبانا و بدبختا تاچه حضرت ولی وجه ستا نور سے مطلب نو اللہ لیبلغ من ذل عرش عزبانا مگر چت دا اللہ سخا دا اللہ دا غصی زائیو گرزی انی لاشکرہو یوما فاسبہو اشکال بریت اند اللہ میزانا رجستا عمل یادوما نزوام بدتر دا مخلوقات بتے کلچ عمال تللیشی کلا کلا داسی ہوشی بیا دا عالم مرگم روا گڑی دا قرآن دا خادم مرگم روا گڑی دا مسلمان مرگم روا گڑی اداوی دے داوی دے داوی بیا آغی تا رواوی دا دا حد نواوڑی بیا فباسو واکمن من آلی واکمن من آلیا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا کہ ارے گئی تاز خلاف نا پمیند دی دوارو کی ولے گئی یو حاکم دا حال سڑینا او بلا حاکم دا حال دی خزینا
یو ځل اول کې افغانستان کې او ځای کې کسان ناستو نو یو بل سره خبرې کوي نو یو یره د خو وجل روا دي ځکه دې فتوا نه ورکوي ازي ادولما شاګردان فرضي ما یو شاګرد د ورغزو او ډېر نره لکو او شهید شوی دی نو چې څنګه زمانو واغس نو ټوپک تراس کوي ستار دا کوم چانوم دی واغس اچھا هغه ورپسې راپاسېد نور ترمیان د شو خدای شکر دې پرېږدم نو هغه بیا معافی غوښتې ما خواسی وي مرګ بیا روا ګڼي فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها یرید اصلاح کے ارادہ گئی دی جھوٹ جاڑی یوافق اللہ بینہما جھوٹ جاڑی ہوا چاہیے اللہ پہ میند دی دوارو کی یقینا اللہ دے پو خبردار وعبد اللہ شپاڑسم حکم طول رد سارنا تروسا احکام شروع د معاشرے د اصلاح اسے شپاڑسم حکم راڑ د توحید اشاره دیتا چې ګوره معاشره سمې تو آیره معاشره سمول غواړي معاشره سمو خو الله دی ارنشي د الله عبادت مینس کې دلدل نه کې نو شپاړسم حکم تنویرن علامه سبقا او اصل مسله د توحید وعبد الله معاشره سمې خو ګوره شرک پکې رانشي عبادت کوي د الله یو دویم ولا تشرکو بی شیئا شریک مګرځوي د الله سره څه شی دریم وبالوالدین احسانا د مور خپلار سره ښېګړه ګوي څلورم وبذل قربا د خپلوانو سره پنځم والیتاما د یتیمانو سره شپږم والمساکین او د مسکینانو سره هم والجار ذل قربا او د گاونډي نږدې سره او اتم والجار الجنوب او د گاونډي لري سره ستا نږدې گاونډي دی یا لري گاونډي دی احسان کوا صحابي راغله کور کې بیسا لال شوی دی نو هغه وایي عادتم لجارنا الیهودیه تا زما گاون کی چی یهودی اوسیگی دلاتنا غوخه ورگڑی دا کرنا مسلمانم نو یهودیو خو گاون دیو نوی دلا غوخه ورگڑی دا کرنا او حدیث کے رازی چی غوخه پاخه نو فاکسر المرق پخ کڑے پکی زیاد کا وغرف لی جاری کمینو گاون دیل داغی نیو سمسائی ورکا دا گاون دی خیال ساتا نو والجار ذل قربا گاونڈی نیزدے والجار الجنوبا او گاونڈی لرے پچم کی دیدی اغیل ورکا یا والجار ذل قربا مسلمان والجار الجنوب او غیر مسلم ستا گاونڈ کی اسی کی مسلمان دے داغ سرم احسان کو نام وصائب بالجنبی او دمرگری دا ارخ سرا سه مطلب خزا ستا خزا نو داغی سر احسان کوا نبی علیہ السلام وی خیرکم خیر لآلیه تاسو کې زیاد غراغ سوک دے چاگه دخپل آل لپار خیو د خزی خیال ساتا وصائب بالجنب او د مرګري دا سره دانا چې خپل په هوټل کې خورا او هغه غریب لا سمر اړه د شملو سره خوري نه هغه له خیال ساته لازم ورنه سبیل او مسافر سره مسافر دینو دا سره احسان کوا دانا چې کور کې یو کنزي او د رټي ا د کور نه دراوس غلې نجومه تراشه په طالب غوسه وباسي وابن سبیل او مسافر سره مسافر دے اغه سره احسان کوا اغه سره خکوا دانه چې ګوره وشړی نو به جمعه تراشی سمات ناسوارو ډبه تاسو پټ کړي
وابن سبیل او د مسافر سره مسافر دې دا سره احسان کو وس دې رسی خور سره وکا امداد ور سره وکا وابن سبیل او د مسافر سره وما ملکت ایمانکم او چې واقدار دی الله سنستا سودا غيو یو لسم وما ملکت ایمانکم هغه چې واقدار دی الله سنستا سودا غيو سمطلب ستا غلامان دي ستا نوکران دي آی سره خکوا احسان ور سره کو د نبی علیہ السلام خادمو او لس کال د نبی علیہ السلام خدمت کړو حضرت انس او غوي ما لس کال د نبی علیہ السلام خدمت کړو وما قال لیو فن قطو ما ته اوف قدر چردن ویلی خواهی کم انسانیتو کنا آغا وی ما مسست حظا ولا حریرا علینا من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما چتا بخمل او ریخم دورا پاستنولی دلی سورا چتا نبی علیہ السلام لاس پوسو سمطلب د مینه لاسو پوس مطلب د مینه لاسو خوگ را بانده لگی دو د مینه لاس سے ملاوے چا سرا نو پاگه خوگ لگی دانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاسو خو کلکو کلک سڑے ہو خدا آگی مطلب ہے د مینه او د محبت لاسو وما ملکت ایمانکم یولسم آج واقدار دی لاسو نستاسو دا غی سوری ذکر کرل یولس دا یولس خپل کا چې د یولس میزبان شي ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا یقینا الله مینن کوي دا چا سره چلوي چلولي لوی مار الذين يبخلون هغه سان چای بخل کوي او وینا کوي خلکو ته بخل او دې ځان احکام پورا کړل او زواجر شروع شو منافقانو تا او دا بیائی تراغ 200 اختمایات پوری الذین ابخلونا کسان چای بخل کئی او اینا کئی خلقو تب بخل خبلاؤن لگئی انورو تموی ملگوئے ویاکتمون ما آتاهم اللہ من فضلی او پٹائی آچ ورکڑی دی اللہ دی لدخ بالفضلنا اللہ والا مال ورکڑی دی نخکارا کئی مال باور سرائی خو پتے د مرگ نا پس لگی چه دو خوی پا بینک کی دورا پیسے وی یو سڑے راغے نبی علیہ السلام سخاب ریمنی جامی وی خرابی جامی وی نبی علیہ السلام دی تپو سکا حل لگا من مالین ستاس مال شتے ناغواتوی قد آتانی اللہ من الابل ومن البقر ومن الغنم مالا اللہ مال را کڑے دے دا غی مال سو اوخانی را کڑی دی گڑی بیزی را کڑی دی غوانی را کڑی دی نبی علیہ السلامی فل یرا لیک پکار دے چھ بتا دی اولی دیشی چھ اللہ دا اللہ در کڑی دی نو بیا پسانو لگو کنا نئی غربت دے بس ٹھیک دا صفا جامعہ چو یو جوڑا دا کمیسو انزا غواچو لنگو پرتگو انزا صفائی واچو اللہ دا اللہ درکڑی نو بزانی ولا گوا حدیث کے رازی حل لگا من مالکا اللہ ما اکل دفاف نیتا ستا مال ندے مگرا چھ تاو خوڑا و ختم شو او لبست فاب لیتا یا دی واغندو زور دیکھو او تصدق فامزیتا یا دی صدقہ اکڑاو زان لدے ہمیشہ لپری خود مال دیو لگو دا بستا پکار راشی آخر تا دی زان لپری خود او تصدق فامزیتا نبازی مال ورسرائیو خو نه په ځان لګي نه په بل لګي نه تاسو خبري چې مرشي نو پتاو لګي و بینک کې وی دورا پیسې وی الذين يبخلون آگسان جای بخل کئی او اینا کئی خلقو تب بخل او پتایا چه ورگڑی دی اللہ دی لدف الفضلنا
او تیار کړي منګه د پاره د کافرانو عذاب سپکونکي والذین ينفقون اموالهم او هغه څو باز مال لګي خود نوم د پاره نو پاغه رات گئی والذین ينفقون اموالهم مال بلګي نو یو تروړه به راغستی نو په ویډیو به وته نیولی دا تروړه د رمضان پیکج می دلا ورکو نو چې ویډیو بند کینو هغه ته ویرا کوي بیا دی وای بیا بل ورکي یو وای مولا بوګي وای مولا یو جمعه ته بوکا پټکړه نو په بل والا وی خرڅ کړه نو بل راځي دا غي نه پټکړه په بل جمعه ته خرڅ کړه نو بل نو په و جمعه ته خرڅ کړه بیا غني ډومبي جمعه تراړه ودا دیوا د دې وای مولا بوکا جوړه کړی پیکج دی او پیکج دی او ویډیو غاني او خلک شرمایو والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس آگا سانجای خرچ کئی مالونا دا پاردزان خود دلو خلقو تا ایمان نراڑی پا اللہ نبرد آخرت دا دا شیطان دوست ہے ومن یکن شیطانو لہو کرینا آگا سوکا چش شیطان دا آگا دوست فسا کرینا نو سبت مرگره ہے دا شیطان مرگره شوینو ستا خوخدا حضرت عائشہ وی ان المرء لا تسل وسلن قرینه فکل قرین بالمقارن تقتدی سڑی تپوس مگو داغ مرگری اگورا زگار سڑے مرگری پس روانی فَإِنْ كَانَ ذَا خِيَرٍ فَقَارِنُوا سُرْعَةً وَإِنْ كَانَ ذَا شَرٍ فَجَانِبُوا تَحْتَدِي کہ مرگری خی نو دسر مرگرتیاو کا زگا دے با ام خیو او کمر گری ناکاری زانتی ناوساتا با سڑی یر داوی دیر خساڑی دے خود امر گری ناکار خلقو سرائی اوزائی دے نا دے بخبلا ام ناکاری دا میخی یار سانڈی ویو وما دا لیم او سبوی دے پدائیو کدا ایمان راوڑے پا اللہ پرود آخرت او خرچ کڑے وی دا غنا چرزک ورکڑے دی لرا اللہ نو پدائی سبوجو اللہ درکڑیو لگوا وکان اللہ بیم علیما او دے اللہ پدائی باندی پوا یقین اللہ زیادے نکی پا اندازی دیو سری باندی او کویدانی کی دو چند بگی دل را اللہ اور بگی دخبل طرفنا جرنوی فکیف ایدہ جینا من کل امت بشہیدین سرانگی حال بیو کلا چراولو منگا دا ہر یو امت نیو گواہ اور راولو منگ تال رب دی کسانو باندی گواہ نبی علیہ السلام عبداللہ بن مسعود تاوی ویتا قرآن وایا زا اورم اگر دای حضرت مگستان ازدا کڑے تا تا سنگوام وینا تا تلاوتو گزاورم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نساء شروع کو او چه دی آیاتونو لراغی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا نووی مات نبی علیہ السلام محی ابن ام عبد ابن مسعود بس کا او چه ماہو کا تل فائدہ اناو تدمان نبی علیہ السلام سترگو دار والد اوکونا نبی علیہ السلام جڑل ویدب دا سوام سنگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویلیو چه ترسو پا کسوما زبی گوائی کو او چه زده واغستما بیا ما تا پتا نشتے یوم ایدی یود اللذین کفرو نو بدارت کے خو خیبا کسان چه کفر کڑے او نافرمانی کڑے ود پیغمبر کاش وارشو بدائی باندی اسمکا ولا یکدمون اللہ حدیثا او نشی پٹول رئیدہ اللہ نا خبرا یا ایوہ اللذین آمنوا مومنانو منی زیگے گئی مستا وانتم سکارا پدا سیال کی چھئی تاسو بھی ہوشا تردے پورے چی پوشایو پاک باندی چی تاسو وائیو شانی نزول او دقا خودان لخبر آرا خو سکاسانو آئی مسکو
هغه وغلا شراب منشوی نو شراب سکلیو نو چې موزیکو الفاظ غلط وی نو الله یاتونو راولې ګل خدا غي پورې خاص نه دی هر هغه څوک چې د مطلب د موز باندې ځان نه پوهه نو ستا موز بے فائدې ځان به پوهه کا وانتم سکارا حتا تعلموا ما تقولون تر دې پورې چې پوه شئ تاسو پاغه باندې چې تاسو وایو ولا جنوبان داغا لا تقربو لاندې ولا جنوبان لا تقربو صلاة جنوبان او منی دیگی گئی مستا پا حالت جنابت کی اللہ غابری سبیلن مگر چی تیر ہوئین گئی پلارا یا صلاة مراد مقام دا صلاة نو لا تقربو صلاة یعنی منی دیگی زائن دا مستا پالت جنابت کے اللہ غابری سبیلن مگر کتی ریدون گئی پلار تردے پورے چکو سلو گئی تاسو او گئی تاسو مریضان یا ای پا سفر او راشی اوستاسو نا دلویو بولونا یا جماعو گئی دے خضو سراو نمو میوبا فتیممو سعیدن طیبا نو تیمموی پخاورا پاکا او دا تیمم چل لرتا خیو فامسحوا بوجوهکم نو مسحو گئی پا مخونو و ایدیکم او پلاسو نستاسو باندے ان اللہ کان عفوان غفورا یقینا اللہ دے عفا کونگے و مغفور بخونگے خاور باندے لاس کا کڑکا و پا مسحو کا خاور باندے لاس کا کڑکا و پا لاسو مسحو کا ستا مسحو شوا عبدالرحمن مولانا سے اللہ دے بخی د چار سادی زمونږ مارګرو ډېر ښه عالم او ډېر نر سړی الله دې ورته بخښنه وکړي وی مومندو ته تللی وم هغه خپله مومندو ته تللی وم جنازې له ما خوشکې علاقې دي وی جنازه ولاړه ده او د لرې نه یو سړی سادر وایي چې لږ صبر وکړئ زه درغلم جنازې له را روان دی را منډې وایي وی چې څنګه را نږدې شو وی موږ په له شاکړه په ځان سادر واچو او په سادین کې کېناسته دوړې شوې استنجا یې کوله په خاورو دوړې شوې نو کله یو نیم سړی هغه په تیمم پوهېږي نه نو هسې په استنجا هم بیا په خارو کوي فامسحوا بوجوهکم وایدیکم ان الله کان عفوا غفورا علم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب آیت نگوری آگا سانوتا چورگے شوید ورطا سل برخد کتاب یشترون الضلالتا خوخی گمرائی او اراده کئی انت دلو سبیلا چه خطا شیطاسو سیلارنا اللہ خبود استاسو پا دشمنانو او کافی ہے اللہ دوست او کافی ہے اللہ امدادی من الذین هادو یو قوم دے دا اغا کسان نام چا غیر یهودیان بدلی کلمو لرا دا خبلو مانیونا خبلو زاینونا او آئی دی پخلی واوری دا منگا واسینا او پسڑکے وینا فرمانی کهو منگا دانا چا پخلی واوری دا و نا فرمانی کهو نا پخلی وی واوری دا منو پسڑکے وینا منو واسما او آورز من خبرا غیر مسمعین یو مانا دادا غیر مسمعین دی او رولشوی تا تا بد خبرا نو دا دعا دا پیغمبر تا دویم مانا واسما و آورا غیر مسمعین ندی او رولشوی تا تا خبرا دا بد دعایی دا دریم مانا واسمع و اورا غیر مسمعین یعنی غیر مسمعین من کا ندی قبول شو استانا خبرا ستا خبره دی سوکوانوری او دی منی ورائنانا وائی الفاظ مشتبه لیم بی السناتیم تا انکی جبولا او تان لگ انکی دی بدین کے او کویلے ودائی چه واوری دا منگا او اطاعت کو منگا واسمع واورز من خبرا وانظرنا سا احکام منی او سن منی
لگا سورہ بقرہ 15 کی تیر شوی ہوا تؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض نمانا دا فلا یؤمنون الا قلیلا ایمان نراڑی دی مگر پلگو احکامو او درم مانا فلا یؤمنون الا قلیلا ایمان نراڑی دی الا قلیلا مگر لکسان یا ایوہ الذین اوتوا الکتاب کسانو چې ورکړل شوی ورته کتاب ایمان راړی باغ چر لګلې منګه تصدیق کوونکی دا چې تاسو څخه ده مخکې دا غنا چې اموار ګمګه مخونه نو ګرلو منګه دلرا الا ادبارها یعنی مثل ادبارها پسند شاګانو د دې مخ دې سټ پشان دي کما چې سترګې الله روګه کما پوزه الله روګه کما خلو الله روګه کما یا دې مطلب فنردها لادباریا اگرلن منگا دیلارا پشاد دی باندی سمطلب مخد اللہ شاعتا وارو ما او نلانم یا پلانت کدئیو لگا چه پلانت کڑیو منگا خالی والا چه خالی پر دے خار کو وکانا امر اللہ مفعولا او دے حکم دا اللہ کی دن کے یقینا اللہ بخن نکیو چه شرکو شیدہ اللہ سرا او بخن کئی دا گناونو چه سیواد دینیو چاہتا چه خوخ شیدہ اللہ شرک نبخی نور گناونو چه اللہ خوخ شی معاف کئیو ومن یشرک باللہ او چاچ شرکو کدا اللہ سرا نو بتائی سرا جوڑ کدا گناہ لوی لارا دا آیات رستم ذکر کئی والدی تاتمہ بدلی او آلدی بے وجہ بیاوائیو الہم تر الالذین آتن گوریا کسانو تا چاگئی زان پاک پاک کئیو زان پاک پاک کئیو پاک دینا بل اللہ یزکی من یشاء بلکہ اللہ پاکی چالا چه خوشید اللہ لا یظلمون فتیلا او زیادے و لا یظلمون فتیلا زیادے و انشی بدائی باندے پاندازی دا تار دا کجوری دا ڈوکی دا کجوری ڈوکی کے دا امیانس کے اوگر نرے گونے تاری داغی عمر زیادے اللہ نے کئی فتیل نقیر ختمیر دا دری الفاظ قرآن ذکر کئی دل دے فتیل ذکر کا مراد اگر نرے تار انظر کیف یفترون علی اللہ الکذبا اگورا سرنگ دی جوڑائی پا اللہ باندی دروگا او کافی دے پد باندی گناہ خیارا علم تر الالذین آیتن گوریا گسانو تا چور کے شور اللہ کتاب نصیب من الکتاب لغن تا گیلم دا کتاب اس دا آل کتابو دا یہودیانو اغیل زجر ورکی یومنون بالجبتی ایمان راڑی پا کوڈ مانتارو جبت اگا کوڈ مانتاری آشرکیات و تاغوت او بسار کا شبان دی تاغوت کل ما عبد من دون اللہ چھ بغیر دا اللہ نے عبادت کی گئی اگا پر رضائی الشیطان فی صورت الانسان چھ شیطانی پا شکل انسان وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا او آیا کسانو تا چھ کفر کردے دا کسان دیر پیدا دی دا کسان چھ ایمان راوڑے سبیلا پیدبار دلارے مڑا منگلوی دا کافر خودی گورے نوی دا امریکنیان خود دین خودی کنا دا کافر دا دین خودی اولائک الذین لعنهم اللہ دا کسان جی پلانت کری دی لرا اللہ او آسو گچ پلانت کی اللہ او بنمومی دلرا امدادی ام لهم نصیب من الملک آشتے دی لرا اختیار دی بادشاہت نہ کوئے فیض اللہ یوتون الناس نقیرا نو بداغا وقت بدائی نوار گلے خلقو تا پاندازی داغ دا کجوری دا ڈوکی دا کجوری اڈو کی بان نرے غنتے کے داغی شاتا داغی عمرہ او دا زکوی چه دا پٹول دنیا کے دا کجورا ام یا سدون الناسا آیا دای بغس گئی دا صحابہ و سرا خلق و سرا صحابہ و سرا آیا دای حسد گئی دا خلق و سرا پاگا چورگڑی دی اللہ دای لدخبل فضلنا اللہ پا چا فضلو کی بس بدن نزائی گی
فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب نو تای سرا ورکڑو منگا ابراہیم والا علم دا کتاب او پوا ورکڑو منگا دیل بادشاہی لویا نو غی سرا محسد شویو نو بعد دینا سوکو چی ایمان راڑ پتی او بعد دینا سوکو چی واوڑی دل دینا او کافی دے جہنم سزا ان کے یقیننا کسان چی کفر اوکز من پایاتونو سو ونسلیہم نارا زردے چی دنبکو دیل راورتا کلما نضجت جلودهم ہر کلا چو پڑسی گی سر مند دائیو بدلناهم جلودن غیرها نو پیدا بگو منگا دیلر سر من غیر دینا بدلناهم خلقناهم پیدا بگو منگا دیلر سر من سیوا دینا لیذوق العذاب دیر پارا چو سکی عذاب چکاچا سرمنی چی خوصوزی ان اللہ کان عزیزن حکیما یقینا اللہ دے غالب حکمت والا والذین آمنوا وعملوا الصالحات شپارس احکام مخیو خودل دے اصلاح دا معاشرے چاچ دا احکام منلو نو ساگئی بشارت ورگئی والذین آمنوا چاچ آغا کسان چاگئی من الاحکام احکامی من اللہ وعمل الصالحات عملو کنیک سندخلهم جنات زردے چھ دنبکو دیل جنتونو تا چھ بئی واد لاندی دونو داغین والے خالدین فی آبادن ہمیشہ بئی پدی کیا ہمیشہ او دیل وا پدی کی بھی بیان پاک شوے وندخلهم ذلن ذلیلا دنبکو دیل را ذلن ذلیلا سوری اگتا نسور خوشتے نا نور ختم شوه دے سورہ کم زائن راغے دل دے مراد دا سوری نا دے آرام نمانا دا وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا او دنو گمنگا دیل را آرام اگتا اگد آرام بے نصیب شی اولا ایسا دا صورت ختم کرا او پائی کے شپارس احکامی ذکر کرل دا پارا دا اصلاح دا معاشرے دا خپل کا چه معاشرہ دا سمشی گو رئی زمنگا دیر خمارگر دی پنپیر فیصل استاز زیم دل دی درس کے ناس تھی داغا والد سے گفات شوے دے نو دعا دموز دبادو کئی چه اللہ مغفرت نصیب کی او ادریس استاز دی انگرو دیرائی داغا والدہ وفات شوے دے داغی دی پارم بیا دعاو کئی چه اللہ مغفرت نصیب کی